دا کلمه داسې کلمه ده چې په حدیثو کې یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ابو سعید خدری رضی الله عنه نے روایت ده وی موسی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تا سوال کو شرح السنہ کے امام بغوی دا حدیث ذکر کرے اور مشکات کی راغلے وی موسی علیہ الصلوۃ والسلام ویل یا رب علمنی شیئا اذکرک به وادعوک به وی یا اللہ اے رب زمان ما تا یو داس ذکر خایا یو داس کلمہ را تو خایا کہ اذکرک به چ زفتا یادوم وادعوک به یو زفتا ربلم زف سکوما تا پہ یادوم او تا پہ ربلم داس کلمہ را تو خایا وی اللہ ورتی ویل چ یا موسی قل لا الہ الا اللہ وی اللہ ورتی ویل چ اے موسی علیہ السلام وای چې لا اله الا الله نشته د بندګۍ لایق الا الله مگر یو الله دی وی موسی علیہ السلام ورته ویل یا رب کل عبادک یقول هذا وی موسی علیہ السلام ورته ویل اے رب زمان تا هما تداسي کلمه خودل چې دا کلمه خوستا ټول بندگان وی ما در نه داسي کلمې سوال کړي چې ز پاغه سره خاصم بل سو بغنوي وی انما اريد شيئا يخصني به وما هو اراده داسي کلمې لرلې دا چې ز پاغه باندې خاصم معنا کلمه صرف زوي ما بل سو کې نه وی اللہ ورتی ویل چی یا موسی لو ان السماوات السبع وعامرهن بی وعامرهن غیری والارضین وضعن فی کفت ولا الہ الا اللہ فی کفت لمالت بهن لا الہ الا اللہ وی اے موسیٰ تا تسپت دا کچرتا دا ووانا اسمانونا او دا دی عبادون کی معنی پدے کی سمر مخلوقات تی زمان علاوہ دا ووانا اسمانونا او پدے ووانا اسمانونا کی سمر مخلوقات تی زمان علاوہ والارضین او دا تو سمر زمکی دی دا ٹولی دا تلی پا یو چابڑی کی کیا خودشی او لا الہ الا اللہ دا د تلی په بل چاپڑی کی خودلشی نو لمالت بهن لا الہ الا اللہ نو وی دغه چاپڑی باندې چې پاغې کې دا ووانا اسمانونه په دې کې مخلوقات څومره دي او دا زمکی پکې خو دي پاغې باندې بدرون شي هغه چاپڑی چې پاغې کې لا الہ الا اللہ پرتا دا بس شي جواب درون شي اے لا الہ الا اللہ کلمہ یو طرف تا او وانا اسمانونا او زمکی او لدی عبادون کی دا اللہ نے علاوہ دا بل طرف تا دا کلمت درنا دا کلمت صدا دا کلمت دا داسی کلمہ دا یو داسی کلمہ دا په حدیث کی راضی دا قیامت پورز با یو سڑی راوستلیشی میدان محشر دا اللہ دربار تبرا وستلیشی او دا هغه د بد اعمال او هغه اعمال نامې باغ ته ورکولاو کړش ورته ویل شي چې داستا هغه د بد اعمال او اعمال نامې داستا هغه رجستری داستا هغه دفترونه پدې کې بد دته ویل شي اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم عليك حسيبا وې دا خپل اعمال نامه دې په خپل باندې بوله الله په خپل کتاب سورته بنی اسرائیل کې وې استاد نفس تا پریزان بانی حساب کون کے کافی دے اولولا استا پر عمل ناموں کی سنی کی وی دا عمل نامی بسمری یو کم سل عمل نامی سمر عمل نامی بی یو کم سل او ہا عمل نامی بسمری دا زنجی زمان دا رجسٹرو دا کاپیان عمرون دی کاپی بی یو رجسٹر بی نا پا انتہا دا نظر بانی سمر جد انسان نظر لگی دمر با یو رجسٹری یو کم سل رجسٹر براوڑا لے او پا حاغی کی برد بد اعمال لکلے شوی یرا دا عمل لکڑے ہو پلان کی موقع دے کڑے ہو پلان کی ذکی دے کڑے ہو دا بد دا گناہ دے کڑے ہوا پلان کی موقع کی دے کڑے ہوا پلان کی ذکی دے کڑے ہوا
دی بنده ته به ویل کېږي وایي دا بنده به وایي یا الله دا هم دې رښتیا لیکلي دا هم ستا ملایکو رښتیا لیکلي دا هم رښتیا لیکلي دا هم رښتیا لیکلي هغه ټول ګناهونه دی چې څه ګناهونه خپل وګوري دی به دا ګمان به وکړي چې بس زه خو هلاک او تباه شم داسې شوم هلاک او تباه شم ځکه زما یو کم 100 اعمال نامې او رجسټرونه هغه د څه ډک دي هغه زما د بدو اعمالو د ګناهونو ډک وی دی چې دا خیال او ګمان وکړي الله به چې کوم دی نو یو رقا یو وړوکی غوندې کاغذ هغه به راوړي چې په هغې کې به څه لیکلي لا اله الا الله او دغه یو کم 100 اعمال نامې او رجسټرونه هغه به د تلې په یو چابړي کې واچولی شي او دا وړوکی غوندې کاغذ چې لا اله الا الله پې لیکلی شوي دا به د تلې په بل چابړي کې واچولی شي نو هغه چابړې چې په هغې کې دا کلمه پرده ده چې لا اله الا الله دغه به په دې نورو په دې بل چابړي باندې څه شي دروند شي دا داسې کلمه ده داسې کلمه ده چې حدیث د مسند احمد کی راضی د ابو بکر رضی اللہ عنہ نے روایت تے وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا علیکم بلا الہ الا اللہ والاستغفار و اے زما ملګرو پزان باندې لا الہ الا الله دا لازم کئ او استغفار و لازم کئ معنی دا کلمه لا الہ الا الله سوای دا وای وی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې ان ابلیس قال اهلكت الناس بالذنوب و ابلیس او شیطان وی افسوس کوي وا ویلا کوي ارمان کوي ارزو کوي چې هاي کاش هاي افسوس زدا خلق په گناهونو باندې هلاکوم زدا خلق په بدکارو باندې تباہ کوم زدا خلق جهنم طرف ته په گناهونو سره راکاږم او فاهلكوني بلا اله الا الله والاستغفار او هغه زه هلاک او تباہ کړم پس باندې لا اله الا الله او په استغفار باندې پدې کلمې د لا اله الا الله سره او استغفار سره شیطان هلاکی او تباہ کیږي شیطان سکی هلاکیږي او تباہ کیږي او چې یو مؤمن مسلمان هغه توبه وباسي کلمه لا اله الا الله وای استغفار وای دا شیطان خاور رخلی او بسری اچي زو هلاک او تباہ شي ما سمره جاړونه خواره کړو د هلاکت لپاره او د صرف لا اله الا الله ویل لا استغفار وی توبه وی سره هغه ټول ګناهونه معاف ختم نو کلمه لا اله الا الله سکه شیطان هلاکي دا داسې کلمه دا داسې کلمه یو اوږد روایت د مسلم کی راضی ابو هريره رضی الله عنه هغه فرمای موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو مجلس کې ناست هغه مجلس داسې چې پاره کې شیخین هم ناست معنا ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما دا دو صحابه پکې ناست وی ناصافی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مجلس نپاسد او لا منگ لگ سات انتظارو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رانغی منگ سر یر پیدا شولا چرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا چا تکلیف رسو چا اوجو نوې پدې کې مونږ ټول په یاره شو د مجلس نه پاس شو وی اول زه هغه سړیو ابو هريره رضی الله عنه وی چې ما سره د نبی رسول الله والسلام په باره کې یاره پیدا شي اول شو کومه اول هغه سړیو چې ما سره د نبی رسول الله والسلام په باره کې یاره پیدا شي وی من خواره واره شو وی زه چې کوم در د مدینې په کوڅو کې ګرځېدم وی پدې کې می یو باغ پیدا کو د بنو النجار دا بنو النجار د نبی رسول الله والسلام ماخیلی و او د مسجد قباء نه د مسجد نبوي طرف ته کوم نینو اغي آباد د بنو النجار چې کوم نینو یو باغ زاغه تور رسیدل وی زه هغه باغ نګیر چاپې راتاویدل خو ما س دروازه کولا اون مندل چې زه باغې باندې د باغ ته ورنوته ما ته وښه ما س دروازه کولا اون مندل چې زه باغې باندې د باغ ته شوی وردن نشوي نو وی د ابو یو لخته می پیدا کو په جامع می راغون نکړو باغې کې ورننه اسی واقعیا ګورنه صحیح حدیث د مسلم نه ثابت
وای ما د خپل جامې راغونډې کړلې او زه په هغه لختي په هغه شپول هغه لختې چې کوم ځای کې شپول کټ کړی و په هغې کې وننوتم چې ورله نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغ کې ناست دی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې صحال له ابو هريره څنګه علي او ما ورته چې دا الله رسول ته زموږ سره په مجلس کې ناست او دا هغه مجلس نه ناصافي را پاسې دی او روان شي به ډېر وخت پورې موږ انتظار کوو خو تاسو پته ونه لګیدل موږ سره یره پیدا شول چې آیا تاسو مشکل خو پیښ نشو چرته چا خو ونه وجل نو موږ په دغه تکل کې راوځي وی خا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول خپل پړې مبارک ویستر یو هغه ول ورکړي چې دا زما پړې دی او دا واخله او لاړ یعنی دا به کوم دین استا صحیح دا بستا تعید چې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره شوی دی ملاو شوی دی وګوره دا پړې د نبی علیہ السلام سره وی بیا راته وی چې دا پړې واخله او جدید باغ نه چوزره دی دیوال نه چې اخوا د سره سوق ملاوي هغه سوق چې هغه د خبرې گواہی کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو فبشره بالجنه دله د زیره ورکا د جنت زیره ورکا ابو هريره وای ما دا چپړې راواغستلې دا د نبی رسول الله والسلام پیغام مبارک راواغست پړې او زه چې کوم نه واپس د باغ نه راووتل ما ته نبی علیہ السلام ویلو چې څوک د سره ملاویږي او دا کلمې ویلي نو زیره د څور کال د جنت ورکړه ما سره د ټولو نمخ کې څوک ملاوي عمر فاروق ملاوي ما ته عمر فاروق وی وایا کوم طرف ته سلوي صدې کول څنګه علي او دا سدي لاس کې ما ورته ویل چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پړې مبارک دي او مال راکړي دا یو تایید دی او ما ته دا خبره کړې ده چې څوک د سره ملاو شي او هغه دې کلمې گواہی کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو د جنت زیره ولا ورس وی عمر فاروق مال په دې سینه کې یو گزار را خلاص حدیث نو عمر خو عمر وی دا گزار د وجه نزل هستون استاخشات پرې وشه چې را پاسې د پمنډ په چغو باندې جړل می په چغو نبی رسول الله والسلام لبیا را نبی رسول الله والسلام ته اوس کې ابو هريره بیا څنګه رااله او جاړه هو ابو هريره رضی الله عنه ورته ټول واقعي خبره بیان کړه په دې کې عمر امر ورسید عمر نه نبی عليه الصلاه والسلام ته اوس کو عمر دا ابو هريره دی ولي نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل دا الله رسول دې خلق دا پیغام ورکې ستاره طرف نه دا پیغام چې چا دا گواہی ورکړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا سره سره جنتی دي نو وی خلق خو به اعمال پریک دی بس په دغه تمه بناست یعنی مطلب د عمر سو سدا خبر لا خلق تمه بیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عمر خبر سره موافقت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو هريره ته چاته اعلان بیان د دې حدیث نه مطلب زما سو د دې حدیث نه زما مقصد او مطلب دا چې چا دا کلمه د زړه نه ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا سړی سړي جنتی اغا رستو خبره ده چې څوک په اول ځل نوځي څوک بل ګرستو څوک خرستو څوک باخره الله دې موږ په اول ځل سره جنت ته ورننه کړي زمونږ اعمال خو د جنت والا نه دي خو بیا هم د الله د رحمت نه امید نه خو کوشش وکړو چې خپل اعمال هغه د جنت والا کړو دا نه چې صرف تمنا او ارزو مکه حدیث تاسو ته بیان شوی دی چې والعاجز من اتبع نفسه هوا وتمنى على الله صرف ارزو تمنا دا عقل مندی نه ده تبع اعمالم کې تبع ځان جوړې ورته هم خو بیا بم وی او د خپل خاتمه او د خپل اعمال مبارک به صحیح په یره باندې دا باندې چې بس جنتی صفته لګي اخر خاتمه سي ابو ذر رضی الله عنه فرمایي د بخاری حدیث وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو شپه په تور تیار کې چې کوم نه زمون د خوانه لال او په دې کاڼي جن زمګه کې چې کوم دی نو زی روان دي خو زه د دیوال سوري ته وسره روان
چې نبی رسول الله را باندې پوه نشي خو زه دې د بار اعظم چې نبی رسول الله ته څوک تکلیف نه رسي وای نبی رسول الله والسلام زما د خپل کشار واوري تاسو یو کسو کې ما ورته ویل چې ابو ذر څنګه راغلی یره جدي د پاره صرف راغلم چې تاسو ته نقصان نه رسي تاسو د څوکیداري د پر راغلی وای نبی رسول الله والسلام روان دي یو ځای کې کوم دینو مونږ ته احد غر مخامخ د احد غر چې نبی رسول الله ولیدو نو وی فرمایل چې کچر تمال د احد د غر عمره چې کوم دینو سر زر راکړي او پاغي باندې 3 ورځې تیریږي نو ما په پاغي کې نی پریخي مگر دومره چې زه په صرف خپل قرض ادا کوم نور به ټول چې کوم دینو په غریبانو فقیرانو کې څه کړي تقسیم کړي خیرات کړي به صدقه کړي او یقینا اگر ډیر بچ کم دینو کمی څه مطلب الاکثرون الاقلون ډیر مال والا په ورځ د قیامت ډیر کم نه کوي ډیر با په ورځ د قیامت باندې سي کمی معنی ډیر مال والا په ورځ د قیامت باندې کم نه کوي خو مگر هغه سړی نبی رسول الله فرمایل هغه سړی چې مال ولا الله ډیر ورکړي خو هغه څه کوي هغه خرج کوي هکذا وهكذا وهكذا معنی عن يمينه وعن شماله وشماله ومن خلفه خي طرف ته لګي ګس طرف ته لګي شاته لګي معنی هغه صرف کوي هغه د الله په لار کې لګي هغه ځان سره جمع کوي صدقه او خیراتونه ته وي بیا نبی رسول الله والسلام یو مقام ته ورسید او ماته ویل چې مکانک لا تبرح حتى اتيك په دې خپل ځای باندې ودرېګا د دې ځای نه خو زما ترجیح زه واپس تا راشه وي نبی رسول الله والسلام روان دي په دې کاني جنس مګه کې تکو تور تیار ده او زه نبی رسول الله والسلام ته ګورم خو نبی رسول الله والسلام زما د نظر نه سوخ پناش نبی رسول الله والسلام چې سمزلو کو تیار ده دومره چرته ښکاری سوخ چې کوم نه زما د نظر نه پناش خو چې غوږ مې کې خو نبی رسول الله والسلام سره خبرې سره داغه आवाज نه وای ما سره یره پیدا شول چې نبی رسول الله والسلام سره څو خبرې کوي دا څو نقصان رسون کې هونه دي وای ما دا اراده اورله چې نبی رسول الله والسلام خواته ورشم خو چې دا اراده مې وکړل نو زرد نبی رسول الله والسلام خبر را یاد شولا چې مکانک لا تبرح حتى اتيك خپل زین او نخوزي تر دې چې واپس راشم بس د دې خبره د وجه د زین او نخوزي دلم په دې کې نبی رسول الله والسلام نبی رسول الله والسلام چې راغې ما ته تاسو کې دا الله رسول ته په تور تیار کې پناه شول او تاسو سره خبرې کوله نبی رسول الله والسلام وی راته ویل چې آیا تا خبرې واورید ما ورته ویل چې دا الله رسول او ما خبرې واورید خدا سو کو سیوی نبی رسول الله والسلام وی فرمایل چې دا جبرئیل او راغله ماته دا خبر او پیغام راکړو چې ستاد امت نسوکم وفاشي او دا کلمه ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او دا الله سره هیڅ شي شریک نه ګرځولې نو دا سړی بچرته زی دا بچرته دا سړی بسې دا بچنده وې دا خبره ماته په حدیثو کې داسې ګڼ واقعات راځي ما وې یو روایت کې وسره بیا دا راځي د بخاری روایت کې راځي وای ما نبی رسول الله والسلام ته ویل چې جبرائیل تعالی دا پیغام درک چې چا ستاد امت نو سوق وفات شو دا کلمه ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا سړی به جنتی خو تر دې چې د الله سره شرک نه کړي شریک نه ګرځول نو ما نبی رسول الله والسلام ته ویل چې اے د الله رسول و ان زنا و ان سرق اگر چې هغه بدکار ای اگر چې هغه زناکار ای هغه غلاګری وای نبی رسول الله والسلام او فرمایل چې و ان زنا و ان سرق اگر چې هغه بدکار او غلاګر ولینی وای ما ورته ویل چې و ان زنا و ان سرق وای نبی رسول الله والسلام بیا او ما ویل چې و ان زنا و ان سرق وای بیا ورته ما بدریم زری ویل چې و ان زنا و ان سرق اگر کدا غلاګر او بدکار ولینی وای نبی رسول الله والسلام بدریم ظلم ویل چې اگر که بدکار او غلاګر ولی نه وي په سلورم ځل چې ورته مویل نبی رسول الله والسلام او فرمایل چې د ابو ذر پوز د بخاور کې کړه شي خامخا به جنت ته خامخا به چرته دی به جنت ته خود خپل ګناهونو د پاره وسکه توبه استغفار وکړي د الله نو بخنه غواړي اگر چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا چا د زړه نه ویلي دا سړی جنتی دی دغه هیڅ شک نشي خو چې د خپل ګناهونو د وجه نه چرته زم جهنم ته زم نو خو بدل
د هغه ګناهونو د بخشش لپاره د هغې د بخښنې لپاره به توبه او استغفار وباسي. بل حدیث کې راځي وی نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته ویل اگر چې دا حدیث سندن ضعیف وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته ویل چې جددوا ایمانکم تاسو خپل ایمان نوې کوئ تازه کوئ تاسو خپل ایمان څه کوئ تازه کوئ نوې کوئ وی صحابه عرض کو چې یا رسول الله کیف نجدد ایماننا اے دا الله رسول ایمان بلا څنګه نوې کوو د ایمان د نوې کولو نه څه مراد نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې اکثروا من قول لا اله الا الله تاسو د دې کلمې ډیر ډیر کوئ لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله او افضل ذکر غوره ذکر په ذکرونو کې څه دی افضل الذکر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله وی افضل ذکر څه دی لا اله الا الله ویلی ترمذی حدیث ته د جابر رضی الله عنه روایت ده صحیح حدیث نو چې سکه دا کلمه لا اله الا الله دا سړی د ورځې سلزله 310 لزله زرزله چې څومره ډیر ویلې دا کلمه سکه دا کلمه هغه ډیر ځکه ایمان ودا زړیږي تاسو نوې کوي تاسو تازه کوي حدیث تاسو واورئ او د ایمان تازه کول سدي د دې کلمې ډیر ورت کول نه چې لا اله الا الله اوس سوال لري چې آیا لا اله الا الله کوم محمد رسول الله به طور ذکر نو بطور ذکر چرته حدیث کې وسره محمد رسول الله نه راغلی خود ته چې سلزله وی چې لا اله الا الله یو کم سلزله دی ویل چې لا اله الا الله نو په اخري وسره سوایا محمد رسول الله مسله باندې پوښ په اخري ځل وسره وایا چې محمد رسول الله ابو هريره رضی الله عنه روایت ته د بخاری روایت ته نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کې وی دا الله رسوله د قیامت په ورځ باستا په شفاعت باندې نیکبخت خلق څو اسعد الناس نیکبخت خلق بسو کی وی نبی رسول الله والسلام ورته ویل چې من قال لا اله الا الله هو اسعد الناس يوم القيامه بشفاعت چا چې دا کلمه د زړه نه ویلي اے خالصا من قلبه لفظ راغلی چې د زړه نه دا کلمه ویلي چې لا اله الا الله دې به د قیامت په ورځ زما په شفاعت سره صحیح نیکبخت دا کلمه چې د زړه نه ویلي او په ژبه دی ویلي صرف په ژبه دا نه ویم چې د ذکر د عقیدې په لحاظ تا په ژبه ویلي د زړه نه نه دغه سړی خو اعتقادي منافق دی او د منافق په باره کې الله سوی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق سړی منافق اعتقادي عملی نه منافق اعتقادي با د جهنم په طبقو کې او کندو کې د ټول لاندې پکړ الله تعالی دې موږ د نفاق او د کفر نه سکی په امن او امان یو روایت بس فضائل د لا اله الا الله معاذ ابن جبل رضی الله عنه داغه روایت و ما رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل چې مفاتيح الجنه لا اله شهادت لا اله الا الله د جنت چابي صدا د جنت کنجي صدا هغه لا اله الا الله چا دا کلمه د زړه نه ویلي دا سړی هیڅ کله جنت نه من قال لا اله الا الله دخل الجنه چا چې دې کلمې عقیده او ساتله چې نشته لایق د عبادت مگر صرف او صرف څوک دی یو الله دې دا سره علاج نصیب او بل خبر یاد ساته الله دې موږ له په اخر وخت کې دغه کلمه نصیب کی بجو باندې زمون جاری کی چې لا اله الا الله محمد رسول الله ذکر نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من کان اخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه وې د چا چې اخري خبره څه شولا لا اله الا الله شولا دا سره بسې دا سره بجنت الله دې د دې کلمې د عقیده او یقین د لازم ضرورت کوس او بیا دې موږ لا په دې باندې استقامت راځي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته وی قل لا اله الا الله ثم استقم وی لا اله الا الله وای او بیا په دې باندې مضبوط الله دې دې یقین زموږ ضرورت ورکوس او بیا دې الله موږ له په دې باندې مضبوطیا راکړي او بیا دې اخیری خاتمه او اخیری خبره زموږ دا وګرځي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين